بسم الله الرحمن الرحیم. مو سره اعمالو کې یو مهمترین عمل چې اکثر کسان چې انجام کوي عمره ده، چې عمره مفرده بلای شي. ډېر کسان دي احکامونه خبر نه وي چې یقینا پیچیده احکام دي، احکام یې لږ ګران دي. نورو احکامو حوالې سره لمونځ خو مو چونکې ډیلی کوو، روزانه کوو، لذا مو ته مثلا نه پیښیږي. روژه کال کې یو رسي میاشته روژه ده او کال کې ساتي. خو دا داسې عمل دی چې ته عمر کې او دوا ور انسان کوي چې ته توفیق ملو شي، بیا د ډېر کسان دي احکامو کې پنسو کېږي. لذا زه دې باندې دا کلیپ کوم چې اول خو دا عمرې فضیلت حوالې سره تاسو خدمت کې یو حدیث عرض کوم. پیغمبر اکرم حدیث دی للحاج والمعتمر احدى ثلاث خصال. پیغمبر اکرم یې چې حجي دپاره عمرې والا دپاره خدای درو خصوصیاتونه، صفاتونه، انعاماتونه یو انعام ورکوي. اما یقال له قد غفر لك ما مضى وما بقي. پروردگار ته چې څوره گذشته آینده ګناهان دي هغه مو ته بخشش کړلې دغه عمرې برکات سره. و اما یقال له قد غفر لك ما مضى، یو ته یې چې تا څوره گذشته ګناهان سابقه ګناهان هغه مو ته معاف کړلې. فاستأنف العمل، لذا تخپل عمل دوباره سر نه شروع کا. و اما یقال له قد حفظت في اهلك وولدك وهي احسنهن، یو ته یې پروردگار چې تا خلخانه بچه او اهل و عیال حفاظت ذمه مخستی ده او ټولو نه بهترین دیان ده. کسا عمره لغت کې و فقه اعتبار سره که تاسو وکسوی لغت کې عمره یعنی یو شي یو ځای بدولې ته عمره ویلی شي، تعمیر نه وتلی دی یا زیارت کوله دی یو ځای. فقهي اعتبار سره خانه خدا ته لاړ شي، ته خانه کعبې ته لاړ شي، هلته مخصوص اعمال انجام کړي، ته عمرې نه یایي. عمره تقریبا دا اصطلاح او ته استعمال شوی دی حج اصغر بللی شوی دی. حج اکبر مغه دی چې ما تاسو حج میاشتې کې حج کوو هغه ته حج اکبر نه ویلی شي، عمرې ته حج اصغر نه ویلی شوي دي. او عمره موسه اقسام اعتبار سره دوه قسم ته دی. یو عمره تمتع دی، کوم کسان چې حج ته ځي حج نه مخکې یوه عمره کیږي هغه حج حصه دی. یوه دا عمره دی چې هغه کال کومې میاشتې کې ته کوې کوای شي، خو ځنه میاشتې داسې دي چې هغه کې هغه دي کوله فضیلت زیات دی، ثواب زیات دی. رجب میاشته، شعبان میاشته، دغو کې عمرې کوله ثواب زیات لري. خو دا مسله د طرز کم چې کومه اسلامي میاشته وي که نه هغه کې ته یوه عمره کوای شي، که ځان دپاره یې کوي، که بل چا دپاره کوي یوه عمره کوای شي. مثلا زه شعبان میاشتې کې لاړ یم، شعبان میاشتې کې ما یوه عمره ځان ته وکړه، بله عمره څو پورې شعبان میاشته نه دی ختم شوي بله عمره نشم کوی. یا زه رجب میاشتې کې لاړ یم، رجب کې مو پلار ته یوه عمره وکړه نیابت کې، بله عمره پلار ته بیا نشم کوی څو پورې رجب میاشته ختم نه وي شي. البته که مثلا رجب اخیري ورځې دي، مثال در کوم 25 رجب نیمو رسېدلي یو، عمره مو 25-26 رجب کې وکړله، 4-5 ورځې کله تېرې شي شعبان شروع شي، بیا شعبان کې بله کوای شي ځان ته. او کوم کس ته د کړي وي رجب کې هغه ته بیا کوای شي شعبان کې. او نورې عمرې به ته مختلفو کسانو ته بیا کوي. عمرې اعمال و عملونه دي عمرې کې، دا په کار دی ما تاسو نوټ کو. و عمل دي عمرې کې. اول عمل احرام دی، او زه صرف اول اختصار سره بیا دي تفصیل ته مختصر بیان کوم. اول احرام دی، بیا چې کله احرام حالت کې لاړې خانه کعبې ته، خانه کعبې طواف دی و چکره. او دریم عمل 2 رکعته طواف المونځ دی، هغه به کوي سبې په شانتې دی. دریم عمل سعی دی، صفا و مروې منځه دا به کوي. او څلورم عمل شده. پنځم عمل نه ترتیب غلط کو، ترتیب دا دی اول احرام دی، دویم طواف دی، دریم طواف 2 رکعته المونځ دی، او څلورم سعی دی څه په کار دی صفا و مروه منځه سعی وکړي. پنځم تقصیر دی، ویښتو کټول دي. او شپږم بیا طواف النساء دی. اووم عمل 2 رکعته د طواف النساء والا المونځ دی. اول دی کې چې کوم عمل دی هغه احرام دی. کسه هر ملک والا چې ځي مکې ته هغوی خپل خپل میقات بلای شي. میقات هغه څه ځي ته ویلی شي چې هغه ځي نه ته احرام په کار دی وتړي. 2 میقات ډېر مهم دي. کوم کسان چې اول مدینې ته ځي هغوی مسجد شجرې ته به رسي، چې کله دوباره مکې طرف ته بیا رسي مسجد شجره بلای شي، هغه ځای کې به دوی احرام تړي. او کوم کسان چې بیا جدې ته ځي، جدې باندې فلایټ وي، جدې والا به بیا جحفې والا میقات ته رسي، هغه ځای نه به دوی احرام تړي. خود جده چې کومه دی هغه میقات نه دی،
څه ته جدې ته ورسېږي بس ته وایې څه دغه ځای نه زه احرام تړم. جده میقات نه حسابېږي نه میقات څه برابره دی څه هغه ځای کې تغه کې. لذا دا نقطه ذکر کوم څه جدې ته که چېرې مو فلایټ دی بیا کوم ځای نه پکار دی احرام وتړو. جدې والا کسانو دپاره درې آپشنه دي، درې صورته دي. یا خپل ملک نه څه کوم ځای نه ایرپورټ نه ځي یا دینه یا خود جهاز کې دوی احرام تړای شي، ناظر به کوي چې زه احرام مثلا خپل ملک نه یا کوم ځای کې څه فلایټ جهاز دی، جهاز کې اعلان ورته کوي چې یاره میقات ته رسیږو، هغه نه مخکې به دوی اخ کې جهاز کې ناظر کوي، ناظر ولا احرام به تړي. یو آپشن دا دی. دویم آپشن دا دی چې هغوی کله جدې ته ورسیږي خود جدې کې جدې ایرپورټ کې ناظر ولا احرام وکړي. جدې ایرپورټ نه دوی ناظر الاحرام وکي، هغه کې مطلب دوی داخلېدای شي بیا خانه کعبې ته. او دریم آپشن دا چې کله جدې ته راورسېږي جدې نه دوی لوړ شي جحفې والا میقات ته. اکثر یې جحفې والا میقات ته بیایي. هغه جحفې والا میقات ته کله لوړ شي هغه ځای کې پکار دی دوی احرام وتړي. خو دې ځای کې دا تاسو خدمت کې زه عرض کوم چې کوم کس ناظر ولا احرام تړي یا جهاز کې فلایټ کې یا خپل ایرپورټ نه یا جدي ایرپورټ نه، هغه پکار دی صیغه عربی کې ولولي. هغه دا دی لله علی ان احرم من جده. لله ما باندې علی لله خدای دپاره ما باندې احرام زه ځان باندې واجب ګڼم جدې نه. یا مثلا وایي چې لله علی ان احرم من جده ان وصلتها سالما، که چیرې سالم ورسېدم هغه ځای نه به ما احرام وي. خو دا مسله چې کومه دی د ناظر ولا احرام دا هغوی سیستاني ولا مقلدینو دپاره دی. هغوی رهبر دې ته قایل نه دی. هغوی رهبر یې چې ته کله جدې ته ورسېږي جدې نه به ته څې جحفې والا میقات ته هغه ځای نه به ته احرام تړې. چې کله احرام وشو احرام نه بعد راشي خانه کعبې ته، خو سیرې کې به نه ځي او میر کې به ځي که ورېځې تللو بهتره دی چې شپې دوی راشي احرام حالات کې خانه کعبې ته. فلایټ کیا دا مسله ده؟ فلایټ څه کله کیږي فلایټ شپې شوي که ورېځې فلایټ شوي بیا ناظر الاحرام ته نشي کوای. فلایټ شپې وي یا شپې باران نه وي پکار دوه شرطونه دي. فلایټ پکار ته شپې وي او شپې باران نه وي مغه کې ته ناظر الاحرام کوای شي. ټیک شو. ورېځې که چیرې فلایټ دی ته ناظر الاحرام فلایټ کې نه کیږي، یا ماښامه فلایټ دی خو باران دی بیا یې ته ناظر الاحرام نه کیږي. بیا څه کله ته راغللې احرام وشولو خانه کعبې ته راغې، اول عمل څه کومې ته دی هغه اندا دی چې ته پکار دی طواف وکړې. طواف اووه چکره دي. اووه چکرو شروع کوله دا شی ترتیب یې دا شی دی چې پکار دی حجر اسود نه ته طواف شروع شي. حجر اسود نه یو قدم دوه قدم مخکې نیت وکړه څه طواف د کوم لپاره د عمره مفرده قربة الله. هغه نه بعد به ته چپای مټ خانه کعبې طرف ته وي او ته طواف شروع کا. اول چکر ته اندازه کیږي څه حجر اسود نه ته طواف شروع کیږي چپای مټ به د خانه کعبې طرف ته وي او ایتو به څه کله حجر اسود ته راورسېږي یو چکر به د مکمل شي، بیا بل چکر اندازه بیا بل و چکر اندازه. خو دې کې دا نقطه تاسو خدمت کې زه عرض کم څه دي کې به ته څټه نه ګورې پاس به نه رسې کوم ځای کې که څټه سترګې دوغړې مغزې کې به ودرېږي بیا به مغزې نه بیا شروع کوې. او بله دا څه خانه کعبې مچې کوله ډېر کسان کوي بهتره یې څه نه کې ماچي ویلې څه ماچي د کوم مغزې کې طواف د رکېږي که مچې کولې ته ورنږدې شوې به ودرېږي بیا به یو قدم څټه خلي څه مغزې نه دوباره یې تو طواف شروع شي. ویلې چې تو مخ په کار دی څه خانه کعبې ته نه وي تو په کار دی چپای سیډ خانه کعبې طرف ته وي. او دې کې هلته یو مقام دی مقام ابراهیم بلای شي څه وړه غوندې مناره یې جوړه کړې دی. نه که تاسو کې یوه تیږه ورکې ایښې دی دا همغه تیږه وه چې کوم باندې ابراهیم علیه السلام ولاړ و خانه کعبه یې جوړه کړې وه. دا تیږه مخکې ټچ وه خانه کعبې سره ورو ورو وریا شوه اوس 12 میټر فاصلې باندې دی. نظام مجتهدین اکثر یا خاص کر آقای سیستانی بهتره دا دی چې تو دا طواف د مقام ابراهیم مانځه وشي خانه کعبه او مقام ابراهیم مانځه دغه 12 میټر کې نه هر چارو طرف په طواف ته وکړي. یعنی مقام ابراهیم نه وریا ما کېږه مطلب مقام ابراهیم ځان نه نه حساب کا هر څلور طرفه په کوره چکر ته دا شی ولګوي. یو بل څه کومه ډي شکل کې مقام هجر اسماعیل بلای شي ډي شکل ول دلته 70 انبیا دفن شوي دي. دا یا هجر اسماعیل هم په کار دی طواف اینه نه روشي یعنی طواف دینه بهار وکه دا تو طواف اینه نه حصه شي مطلب یعنی دی اینه نه طواف ما کوه کسی نه به پوه شو ان شاء الله یعنی هجر اسماعیل نه بهار بکایې طواف. اما مقام
ابراهیم چې کومه دی هغه پکار دی تا طواف هغه کې نه وي. دا نکته شوه. او طواف دې طریقې سره پکار دی انسان وکي، اوه چکره پکار دی مکمل کی. او ځنه کسان که هغه غواړي چې پاس چتونه طواف وکړي کوای شي، خو یی چې داسې چتونه چې هغه خانه کعبې سره برابر دي، که کوم چتونه لکه الوړ دي خانه کعبې نه بام شو، لکه هغه چتونه هغه نه ته طواف نشي کولی، هغه نه ته طواف نه کیږي، صحیح نه دی. طواف سوره خانه کعبې سره خانه خدا سره نږدې ټچ ته وکړي، نږدې ته ویږي اوسه بهتره دی، ثواب زیات دی. بل عمل چې کوم دی هغه د 2 رکعته نماز طواف دی. چې کله طواف د وکړلو بیا راشه مقام ابراهیم چې کوم دی هغه مقام ابراهیم نه څټه ودرېږه، 2 رکعته لمونځ به کوې، سبې په شانتې دی. نیت یې همدا دی لمونځ د کوم طواف نماز لمونځ د کوم طواف 2 رکعته قربتن 2 رکعته نه وایه لمونځ د کوم طواف قربتن الی الله. څومره مقام ابراهیم ته نږدې ودرېږي ثواب زیات دی. پکار دی وضو حالت کې که وضو د موت شي وي نږدې چې ته هلتې وضو خانې جوړې شي فورا وضو وکړه راشه خپل طواف ولا 2 رکعته لمونځ وکړه. کله دا وکړي هغه نه بعد به لاړ شي سعی طرف ته، سعی صفا و مروې طرف ته. سعی کسه صفا و مروې سعی شروع کیږي صفا نه مروې پورې یو چکر و چکر به دلته لګوي ته ارامې سه به څې مزال به کوې. صفا نه چې کله ته شروع کړي ته رخ به شي مروې طرف ته. لذا چې کله ته مروې طرف ته څې په کار رخ د مروې طرف ته صفا طرف ته بیا دوباره څټه تاو نشي تاویږي به نه مخ به نه ډهې. لذا تا دغه ځای کې یو چکر حسابېږي منځ کې یو ځای دی څو قدمه چې هلتې هروله کېږي، هلتې به ته لږ مطلب ورځې یعنې ټوپونه وایي او تیز به څې مطلب لږ تیزۍ سره به څې هلتې ګرین لایټ شنه لایټونه لګولي دي هغه معلوم ځای دی څه ځای کې به ته لږ مزال تیز کوې. مطلب صفا نه مروې پورې به یو چکر شي، بیا مروې نه صفا پورې به بل شي، بیا به صفا نه مروې پورې بل شي، بیا به مروې نه صفا پورې بل شي. تو دی طریقے سے وہ چکر پکور دے کمپلیٹ شي او دوران چکر پکور دے تو رخ تو نکی او دی کی دا نکته ته عرض کم څه صفا مروې کې دا چکرې چې کوم دی ګراوند فلور کې صحیح دی، ګراوند چې کوم ځمکې سره برابر چات دی دی کیا یې تو کیږي یا لاندې تخنې والا چات کیا یې تو کیږي، یعنی لاندې تخنې ته کوشه آلتی چکر والا گیا صحیح دی صفا مروې کې یا اول چات کې پاس چاتو کې نه کیږي. 5 چاته دی یعنی دویم چات کې دریم چات کې څلورم پنځم چات کې تو سعی صفا و مروه نه کیږي. ایمو اهل تشریع په نگاه کې دا د څه کله وکړو هغه نه بعد تقصیر دی. تقصیر دا دی چې ویښتو کټوله دی که چا اول ور دی سر گنجای کې ثواب زیات دی یا ویښته واخلي په کار دی سر ویښته کاټ کي لږ غونتې کې. ښځو دپاره تقصیر دا دی چې هغوی لږ غونتې کې ویښته کاټ کي خو په کار دی چې چدر کې نه وي ټیکري کې نه وي چوکې ونه کسي اوسه په کار دی چې هغه ویښته څرګند نشي. دا سعی نه بعد عمل دی. تقصیر څه کله ته وکړې ته احرام نه ووتلې، احرام کې تا باندې کوم شیونه حرام و هغه تا باندې حلال شول جایز شول، هغه نه بعد 2 عملونه پدې کیږي. یو طواف نسا دی، یو 2 رکعته لمونځ دی د طواف نسا. خو دا تاسو خدمت کې عرض کوم چې دا طواف نسا او طواف نسا ول 2 رکعته لمونځ فوري نه دی. که ته هوټل ته سیات لای شي ورکې هوټل ته لاړ شي احرام وبسیا پار نه کوي بیا راشه طواف نسا ته وکړه. طواف نسا دا دی چې حجر اسود نه به شروع کوي و چکر ولګه چپای سایډ د پکوړې خانه کعبې طرف ته وي نیت وکړه طواف د کوم طواف النساء لپاره د عمره مفرده قربتن الله هغه څه کله کمپلیټ شي هغه نه بعد 2 رکعته لمونځ د طواف النساء دا به کوي مقام ابراهیم نه څټه نیت وکړه چې لمونځ د کوم لپاره د طواف النساء عمره مفرده کې قربتن الله. او دا طواف النساء وی دی لمونځ دا ښځو نیا واجب دی، حتی څه وړوکې بچی د به تل هغه نیا واجب دی. که چیرې چا نه وکړلو طواف النساء وده یې کړی وي وده ورباندې ښځه ورباندې حرامه کېږي. که چیرې چا وده نه دی کړی وده نشي کوی، حتی ښځې دپاره هم دا حکم دی. طواف النساء دومره مهم عمل دی. دې ځای کې یوه نکته تاسو خدمت کې عرض کړم چې دا احرام چې کومې 2 کپړې دي که نه یو چادر دی یو لنګ دی دا سړیو دپاره دی. ښځو دپاره احرام دا 2 کپړې نشته. ښځو مخپلې جامې دي چې کومې جامو کې دا لاړې دي خو بهتره دا دی چې سپینې جامې وي. سپینې جامې 2 جوړه ځان سره یوسي یو نجسې کېږي بلې په کار دی استملایي. ښځو مخپلې جامې خاص کر سپینې جامې مغایې دي لباس د احرام حسابېږي. سړیو دپاره دا دی چې لنګ دی لنګ به وایي او بل چادر دی 2 مټونه به ورکې پټوي لکه څنګه ما تاسو چادر چې ځان مکمل ورکې پټوو.
والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.